سلام علیکم عزتمنو. نازیه اقبال پاکستان مشهوره اداکاره ویلي دي چې کندې کوچیم د دنیا نه پانی لاړله. دې په باره کې څه ویلي دي؟ عزتمنو تاسو غواړئ چې پوه شو نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. او د دې هر څه نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو سره د ټلۍ نشان ووایئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. د پاکستان مشهوره سنګرې نازیه اقبال د کندې کوچۍ د مرګ په باره کې داسې خبرې کړې دي. نازیه اقبال ویلي دي منم چې دا د افغانستان وه او کوچۍ وه. دا په موږ ټولو مسلمانانو باندې فرض دی چې یو کس مړ شي حتما یې ښه ووایي، ځکه د مرګ نه بعد یې بد مه وایي او نه یې دې داسې چا سره څه بد کړي دي چې څوک ورپسې بدې خبرې وکړي. موږ ټول د یوې کلمې ورونه او خویندې یو. ځینې داسې پښتانه وایي چې دا د افغانستان دی او دا د پاکستان دی. نه، موږ ټول یو پښتانه یو. دا زموږ یوه مشره ښځه وه په سنګرو سنګرو په ادبو کلامونو کې دا زموږ یوه مشره وه چې د دې د خولې نه موږ داسې ډېرې خبرې نه وي اورېدلې. خپل کار سره به یې کار کولو، خپل کار سره به یې کار لرلو، چا پسې به یې هم خبرې نه کولې. او دا داسې ډمه یا سنګره نه وه، دا د خپل د شوق نه سنګره سازه شوې وه. د دې تر اوسه پورې استاز نه و. نو نازیه اقبال په اخره کې دا پیغام ټولو سنګرو ته ورکړی دی چې د کندې کوچۍ په هره باندې ټول باید چې دواګانې وغواړو. الله تعالی دې ته جنت فردوس نصیب کړي. او کمې سنګرې او کم اوازونه چې کړي دي نو الله تعالی دې ورته د دې معافي وکړي. وایو دا زموږ د نازیه اقبال د خپلې وینا وه، دا موږ تاسو سره شریکه کړه. د دې هر څه چې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.